بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. د جرګې مشران، علماء کرام، د علاقې معزز مشران، کشران، ټول نه وړاندې زه دواړو فریقینو ته او دې علاقې ته په دې روغه باندې مبارکي ورکوم. الله جل جلاله دې دا روغه د دواړو خاندانونو دپاره، دواړو کورونو دپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي. کم غم چې و هغه د الله جل جلاله دې دپاره د خوشحالۍ باندې بدل کړي. دا حقیقت دی چې موږ پښتنو کې دا واقعات ډیر دي، دشمنۍ ډیرې دي. څنګه چې مولانا نثار صاحب وویل په دې علاقه کې ډیرې دي، خو دا هم حقیقت دی چې پښتنو کې مشران هم شته چې هغوی بیا د صلح او د روغې کوشش کوي. څنګه چې هارون حاجي صاحب او سیف الاکبر بھائی، سید علي ملک صاحب، ناصر دنا، نور مشران چې په دې کې څومره منډې کړي. معمولي د 107 روغه چې دا هغه هم په یو ورځ کې نه کېږي، هغې دپاره به هم ورځ 2-3 منډې وخېزې به بیا چې کله په هغې کې مړې وشي، قتل پکې وشي، نو چې په هغې کې څومره سوالونه وي، څومره منتونه وي، څومره زاره وي او څومره ستړي، دا بیا مشرانو ته پته لګي چې څومره ستړي کوي په هغې کې، او د دواړو فریقینو منتونه کوي صرف د دې دپاره چې دا دواړه کورونه روغ شي، دا دواړه فریقین د هغوی دشمني، د هغوی د غم دا په خوشحالۍ باندې بدل شي. دا د پښتنو یو ښه رواج دی او د پښتنو جرګه چې ده دا منلې شوې هم ده. ټولې مسلې بغیر د جرګې نه حل کېږي، بغیر د مشرانو د عزت نه حل کېږي. خو زه دا خبره کوم یو د خپلو کشرانو ته چې د مشرانو د سپینګیرو د جرګې قدر کوئ. کله چې هم تاسو ته یو 2 سپینګیري او 2 مشران راشي په هره معامله کې، که تا سره زیاتې شوي، ښکاره زیاتې څه شي او تا ته مشران راشي او تا ته کیني، نو د مشرانو قدر وکړه، احترام یې وکړه او انتهایی په قدر او په احترام سره، په عزت سره د مشرانو خبره واوره. که ته خبره کې او که نه کې، خو د مشرانو قدر وکړه، الله به ستا قدر وکړي، الله به دې کور روغ کړي. او که ته ما سره زیاتې شوې، ما ته مشران کېناسته، نو دا د مشرانو ډیوټي ده، ذمه داري ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپل ورور ظالم چې کوم دی مدد وکئ. صحابو تپوس وکړي یا رسول الله د ظالم څنګه مدد وکړو؟ پیغمبر علیه السلام ویل د هغه لاس د ظلم نه ونیسئ چې مزید ظلم ونه کړي. لاس یې ونیسئ، خلق لاړ شي دې لپاره چې معمولي 107 وشي، تو مې اوس تکرار وشي، د هغې نه بعد بیا خبره مخکې ځي. نو ځکه مشران ځي، الله دې مشرانو ته جزای خیر ورکړي او الله دې نورې طرفګانۍ دشمنۍ چې کوم زمونږ په دې علاقه کې دي، الله جل جلاله دې ټولې چې کوم دی ختمې کړي او الله دې دواړو فریقین دا کورونه چې کوم دی آباد کړي او دواړه دې په الله خوشحال کړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.